أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سورة القصص 22 نمبر آیات. دی 22 نمبر آیات کی د موسی علیہ السلام د باقی حصہ ذکر کی. الله تعالی ولما توجه هر کله چې دی روان شو تلقاء مدین په طرف د مدین باندې. مدین په شام کې یو خار دی او هغه زمانہ کې دا د فرعون د حدود او د ریاست نه بهرو فرعون بلاس نه رسید. دی مدین ته مدین ابراهیم علیه السلام هم ویل کېږي. در ابراهیم علیه السلام په لاس باندې پات شوی او په دې ځای کې د ابراهیم علیه السلام ډیر اولاد نور هم اوسېدل پاتې شوي وو. نو ممکنه ده چې موسی علیه السلام هم په دغه اسره باندې مدین ته مخه کړي چې هلته کې د ابراهیم علیه السلام اولاد موجود دي. زه هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې هم کېدای شي ورورولۍ همدردي را سره وکړي پناه راکړي. نو دی مدین طرف ته روان شو. قال ویل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. نزدې د رب زما ان يهديني ما روان کی سواء السبيل بس سملار باندې، یعنی زما اغلار ما دراوخه چې کوم اغلار باندې ما روان کی کوم لار چې مدین ته تریده. دا الفاظ موسی علیہ السلام د خبرې تسلی د پاره ویل ځکه موسی علیہ السلام ته لار نه معلوم چې مدین ته کوم لار ته چا سره لاړ شي څوک ساسره نه و. ناواله سر کې دعا وغوښتله بیا په توکل باندې مدین طرف ته مخه کړه او په لاره باندې بس دا ځان ته تسلی ورکړله چې عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. نزدې د جرب زما روان کې مال را په سم لار باندې، یعنی لار خطا نه کم سیده لار باندې لاړ شي. نو بس په دغه طریقه باندې روان شو، سفر شروع شو. ولما ورد ماء مدین، هر کله چې دی ورسېد اوبو د مدین ښار ته ورسېد. اوبو د مدین دا یو مشهور کوی دی په مدین کې چې دې ته به خلکو خپل څاروي راوستل او دې نه به اوبه راایستلې. دغه په خوا کې یو حوض او بغې کې به اړول خپل څاروي چپنکي او خپل څاروي به کول او بیا به لس کسه باندې به یو غټه وغه به راوچته کړله. دې کوی په دې خوله باندې به کې خلک څه شی ورونه غورځي کوی به باندې بیا ولاړ. موسی علیہ السلام هم توکلی په دغه ځکه باندې ورغی. نو هر کله چې دی ولما ورده هر کله چې دا راغی ما مدین اوبو د مدین وجد علیه نبی مند بدی ابو باندې امه یوډاله من الناس د خلقنا یسقون چاغي وبکول خپل ساروي ووجد من دونهم او بیا مند بغیر د غنور خلقنا امراتین دو نور زنانا تزودان خپل ساروي رامنې کول بوته نه پر خودل. قال موسی علیہ السلام ورته ما خطبكم استد حال استاس. خطب او مهم سوالاتو کې د اهم حال ته ویل کېږي چې غټ ضروری احوال دي ستدي. نو دی موسی علیہ السلام زنانه نو تاسو کې دا څه وجه خالص ساروي به کې غاڼه جوړ کړل او تاسو خپل ساروي را منې کوي دی بوته نه پرې دوي څه وجه ده. قالت رضوان ورته ویل لا نسقي من وبکو خپل ساروي حتی تر هغه پورې جوس ذری رعا او چې واپس شپن کی ولې موږ هغه پورې خپل ساروي بوته نه پرېدو تر څو پورې شپن کی واپس شوی نه خپل ساروي بکړ نه واپس شوی نه. درعاء نورسه لیکري سکتا دا د وقف یو علامات دي. سکتر سے ادا کیږي چې سړی په دا आवाज په معمولی غونته کې سٹاپ کی خو صاحب نه ویني راخلي صاحب یې زړای او دا په هغه صورت کې هم کیږي چې کله سړی خبره کوي یو دردمن خبره ذهن تراشي یا به hebat راشي یا دردمن خبره مخ تراشي نو بس همانس کې لګ غونته کې دا مړی ون خري مړی وچ आवाज لګ غونته کې بنش. نو دویم چې د خبر راواغستله چې موږ ساروي نه وبکو تر هغه پورې شپنکی واپس شوی نه په مړی کې لاړې وچ شوی د خپګان دراس انور قصه به ورسره روانه ده. و ابونا شیخ کبیر ازمن لار بوډا دی ډیر زیات. شیخ چې کوم دی په دریو مانو سره راضی. شیخ ماهر د هم ویل کېږي ماهر د پن خلک جوړ دا شیخ الحدیث ته شیخ القرآن دی. دغه شیخ په معنا د ماهر سره دی. دویم چې کوم دی نو شیخ هغه چاته هم ویل کېږي چې داغي عمر تقریبا د 55 کال عمر نه وختلی د بوډاتوب آثار په شروع شوي ضعیف چې کوم شي. نو دغه دام شیخ ویل کېږي. دغه دو مانو سره د عام طور استعمال کې بل معنی نشته. دی ورته وی زمون پلار بوډا دی ډیر زیات عمر زیات. دا د شعیب علیه السلام لونه مخکې
روسته نور قصه روانه ده. نو چې بس دیو خپل تعارف وکړو نو چې موږ خود سي کمزور مخلوق یو. د دې زنانو د خبرې خلاصه دا ده چې موږ د خپل صحابي را منې کوو او بده نه پریدو ځکه نه پریدو چې دغه تک نارینه دي امون نارینه سره ګډېدل ور شریک کېدل نه غواړو ځکه موږ زنانه یو حیا تقاضا دار چې موږ سره شریک نشو. بیا دا غوی خپل صحابي را بیلول دام کاپی ګران دیندا کار هم نه کوي. نو موږ څه چل کوو بس دې کوو چې دوی کله خپل صحابي وبګي کومه وبته پاتې شي نو بس هغه ته خپل صحابي را وباسو اخره کې. نو بیا سوال دا ده چې خاطا سو غټ زنانه یو تاسو د نارینه سره شریک یو بنره خېجوي تاسو کې دومره حیا ده دومره غیرت دی بیا د صحابي ولې راړه وای صحابي ولې ساتي او تاسو خو زنانه کور ولې نه کینې دا سوال جوړیږي. نو دی ورته وای چې ابونا شیخ کبیر زمون پلار بوډا د ډیر زیات. تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی چې د دې آیات نه څو فقهي مسلې معلومیږي. یو مسله دا معلومیږي چې د کمزور خلکو سره مرسته کول او تعاون کول چې ته پوهیږي دا مجبور دي کمزوري دي غریبانان دي بیوسه دي هغه سره تعاون کول د پیغمبرانو سنت. ادم علیه السلام موسی علیه السلام چې کله زنانه ولیدل چې دومره بیا سری دي نو بس پوري ورغه او بیا راويستلی افساری ور په هرانګه دا خو د مصر اوسیدونکو مصر دراغله دا خو د ذمہواری نه واچا په زور هم نه د کمزور سره مرسته کول د پیغمبري سنت. دوی مدد چې په سختو حالاتو کې چې انتهایی د مجبورۍ صورت د زنانو نه تاسو کول خبري کول دا جرم نه دی په شرط د دې معنی د فتنې امکان نه او ضرورت یې زنانو تاسو کول دا عیب نه دی. دوه خبرې شولې. درې مسله دا معلومیږي چې چونګې د پردې مسائل خو د هجرت نه وروسته نازل شوي د نبی رسول الله د هجرت نه بعد د پردې احکام راغلو او د عمر فاروق رضی الله عنه د ارمان مطابق نازل شو. د دې مخکې چې کوم د پردې احکام نازل شوي نه دي آدم علیه السلام نه راوخل د نبی رسول الله زمانه په پردې د احکام نه دي نازل شوي چې قرآن کې نازل شو. لیکن د پردې مقصد څه شی دی؟ د پردې مقصد د زنانو پاک دامنی چې زنانه او نارینه پاک دامن پاتې شي عیبدار او عیبجن جوړ نشي او دغه پاک دامنی چې ونه به زنانو کې په هغه زمانه کې د نبی رسول الله د زمانه نه وړاندې چې کومه زمانه تیرې شوې دي په هغه زمانه کې د زنانو حیا او د زنانو غیرت دومره زیاتو چې دغه پاک دامنی د محبوس ساتلو لپاره کافي نو احکام نازل نشو. بیا وروسته زمانه کې به د اخیره پیړۍ کې اخیره زمانه کې الله تعالی په علم کې دا خبره موجود و چې د زنانه او د نارینه او غیرت او احساسات او حیات دومره کافی نه ده چې هغه دی پاک دامنه وساتي. نو د پردې لپاره مستقل قوانین نازل شي په دې قوانینو په عمل کې. لیکن دغه تاسو ګورئ نو د دې چې د شعیب علی السلام زمانه ده د موسی علی السلام زمانه ده په دې زمانه کې د پردې احکام نشته نه دي نازل شوي لیکن بیا هم دا زنانه خپل عذر پیش کوي چې موږ دې د پاره د کور نه راوتلی چې زمون پلار بوډا دی کمزورې شوی دی او دلته سارو عام رواج دی بر روزګار شته دی نه نو موږ د مجبورۍ په بنیاد باندې کور نه راوتلی ساري مرستري دي. نو داسې معلومیږي چې په هغه زمانه کې چې د پردې احکام نو راغلي هم بهتر او اولا خبره په زنانو کې دا و چې د پاک دامنه په کورونو کې دنه پاتې شي بار روزګار ته روانه اوس. دغه تحقیق چې کوم دی نو تفسیر مال قرآن کې تاسو کتلی شئ. پس قالهما نو دی وبکړل دي دوانو د پاره ساروي موسی علیہ السلام وبراويستلې نور احادیث مبارکو کې دي چې موسی علیہ السلام ورغه او مخکې موږ ویل چې کوم دا کوي د خلکو بل ساروي وبکل نو بیا به یو غاټه به دی کوي معنی برته کې خلا دا غاټه بل لسو کسان نو راځي تول را دفاع کول به لسو کسان ما برته وري خودله ډیره درنه وغاټه موسی علیہ السلام یوازې راځي تکړه لدی خو کې خودله موسی علیہ السلام دومره قوت لاره ابي یوازې دا دومره غټه بوکي یوازې را وستله ځنه روایتو کې دام دي دا بوکم دومره غټه وج بګران کسان برا استله موسی علیہ السلام یوازې را وستله او په هوس کې بواړه ول ساری ورلو ثم تولى بیا واپس شو دغه زګین دا کوي د خوان الله ال ذل سوري طرف یو سوري ته لاړ سوري رست شو نو ماره په قرآن ذکر کړی دي چې د غار سوري به کې د ونو سوري به س کتابونو روایتو کې سند ویل چې سوري ده بدغه تکیناست فقال وی ربي رب زما ان لما انزلت الي من خير فقير یقینا ز ته هغه ز لپاره انزلت چې ته نازله خلقو ته الي انزلت ته نازله الي ما ته من خير د خوراک نه فقير محتاج خیر د مال ته ملي کیږي خیر نیک اعمال ته ملي کیږي خیر قوت ته ملي کیږي خیر خوراک ته هم ملي کیږي د ډیری معنی د عام یو مشترک معنی سره استعمالي
دلته کې خیر په معنا د خوراک سره دی. موسی علیه السلام ډېر زیات وږی شو او دا تفسیر مر په قران د حدیث په حواله سره لیکلي، تاریخ په حواله سره چې موسی علیه السلام د 2 ورځو نه روټۍ خوړلې نه و، 2 ورځو نه دا نارو او تقریبا د مصر نه د مدینه پورې مزل هم فاصله هم ډېر زیاته ده. په دې ورځو کې موسی علیه السلام مست گزاره کوله. تفسیر مر قران ذکر کړی دی چې د غونو پاڼو باندې به گزاره کوله، زیبه زمانی په غیاګانو باندې چې کومې غیاګانې پستی د خوراک قابل د انساني خوراکونو قابلی هغه باندې به گزاره کوله. دغه ورځو کې د خوراک سره بدلی دل نه او در موسی علیه السلام په امتحاناتو کې اولنې درون امتحان د چې موسی علیه السلام باندې راغی. نو بس دغه ټیم کې یو سوري خواته کېناست او دا ویل چې ان لما انزلت الی من خیر فقیر، یقینا هغه خوراکونه چې ته نازلې ماته زه ډېر محتاج یم. دې ټیم بس دا یو دعا یو وختله یو عاجزي الله تعالی ته پیش کړ. نو دغه سوال الله تعالی قبول کو بیا ناشنا انداز باندې فجاءته نورتراله احداهما یور دغه 2 زنانونه. دغه زنانه کور ته تللی مالې بوله صاحب بولی کور ته تللی نو اته کې پلار دې تاسو کې تاسو نن ډېر وخت رااله نو دی ورته خپل قصه وکړه چې بس یو ځوان واقعي برا وستلې په موږ باندې وس اډه وس وزیدو او موږ له ساوري پټې باندې وبکړه نو پټې باندې کور ته رالو. بیا دغه زنانه وته پورا احوال ذکر کړ چې ډېر تکړه سړی وو، ګټه یوازې او چته کړل یوازې کې خودله. نو بس پلار ورته وی چې ګوره شرعي حکم داده چې حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قران کې هم دغه مضمون دی سورۃ الرحمن کې براش چر څه خېګړه وکړه نو خېګړی والا سره به خېګړه کې خېګړی والا سره به بد نه کې. دا شرعي حکم دی. حدیث مبارک کې چر څه خو وکړو نو تبر هغه لپاره پورا بدله به ورګه قصه خېګړه به سبرته کې او که د خېګړی واسطه نه کې ته کمزورې وي هغه طاقتور تکړه سړی او څخه ګړو ته ضرورت نشته او ته خېګړه کولی نشي بیا ور هغه پورې دعاګانې غواړي تر څو پورې چې یقین نه راغلی شي. ما د خېګړی وز دعاګانو کې ورګرځول هغه پورې دعاګانې غواړي. دا شرعي حکم دی. شعیب علیه السلام چې دا احسان ولید نو نون دی ویل چې دا کسرا ولې او دې هغه احسان بدله ورله پکار د کوم احسان موږ سره په الحال کړی. فجاءته ورتراله احداهما یور د 2 زنانونه تمشي چې تار روانه و على استحياء سر د حیانه ډېر به حیا حدار انداز باندې روانه و پرده کې پټه و. قالت نبی ویلي ان ابي يقرن زما بلار يدعوك ربلتا ليزيك چې بدله درکې تا ته اجر ما د بدلی حق سقای تجدا توبه کړی دی ساروی لنا زمنګ د پاره. نو بس موسی علیہ السلام اندازه ولګول چې ما ته د روټیم ضرورت او د ملمسیخ وغیرہ ښکار دعوت راغو دعوت قبل اول درس نه کانو خلکو دا هم خبره ده بده خبره نه ده. موسی علیہ السلام د مصر نه دغه ورخطای انداز کې تلو ته پیرامن د ظلم نه ځان پټ کړو. نو موسی علیہ السلام ته یو کلک ملګری هم ضرورت او دغه د خو او خيار مشورون ضرورت. نو بس موسی علیہ السلام بس ټیک ته قبول کړ خبره وسره ومنله. فلما فسحر کلا جاءه ورتراله وقص عليه القصص او بیان کړه دته واقعیا قال هغه ورته ویل لا تخف یریګه مودا شعیب علیه السلام ورته ویل موسی د زنانه صدا موسی علیه السلام را او احادیث مبارکه کې تفسیر ماره قرآن هم ذکر کړل تفسیر قرطبی هم ذکر کړی دي چې کړه د زنانه تر پیغام غوړه موسی علیه السلام دعوت قبول کړي ټیک ته بس زنانه مخ کې او موسی علیه السلام بس ور روان شو. موسی علیه السلام ورته صبر ته ورسته شزه در مخ کېږي او تمام زه ورسته راځه هغه ورته ویل دا ولي وای زه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې موږ د حیا قایل یو موږ د غیرت قایل او زه نه غواړم چې یو بې ضرورت به زنانه باندې زما سترګې ولګي نو تر سکار وخت ورسته شي پتا مې سترګې نه لګي. دا زموږ د حیا او د غیرت تقاضا ده د نفرت تقاضا نه ده. هغه ټیک ته بس صحیح زمونږ هم دغه شریعت ته نو بس د زنانه ورسته شول او موسی علیه السلام ته مخ شو درسته نه متلار خدای چې دغه لار باندې ځه ادا بس شاته تلل په دغه طریقه باندې د شعیب علیه السلام خواته راورسېدل او موسی علیه السلام ته په اول سره کې ټول قصه بیان چې پیراون سم دغه شان لانجه راغله په خطا کې مې سړی وجلې هغه لا قصه را باندې ثبوت شوی ده. اوس پیراون زما د مرګ منسوبې کوي او ټول قصه او د اول اخره پورې تو اورول. قال هغه ورته ویل لا تخف ما یریګه نجوت تخلص شوی من القوم الظالمین ظالم قوم چې په دې ځکه کې د پیراون اثر رسوخ نشته او دې ځکه کې پتا باندې لاس نه رسیږي.